أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سورة حجر دا مکی صورت دے بنزول کی 52 دے پس د سورہ یوسف نے نازل شوه دے او ترتیب مصحفی کی 14 نمبر دے مخ کی صورت کے نمخ کی صورت سره ربط مخ کی صورت داغی ابتدا په ترغیب القرآن شیوا لدی صورت هغا ابتدا هم په ترغیب القرآن شوا مخ کی صورت اختتام په ترغیب القرآن شو هذا بلاغ للناس د دې ابتدا هم په دې باندې وشوا درم مخ کی انکار د مجرمینو بیان شو نو دلته عذاب د مجرمانو هغه ذکر کړي سلورم الته جګړه د شیطان ذکر شوی و دلته انکار د شیطان ذکر کړي پنځم حالته د منکرین حالته د مکرونو بیان شو دلته د دوی د مکرونه هغه ختم شول او د دوی د مکرونه اسی بیزای ول مخ کی ترغیب او تبلیغ ته نو دې صورت کې داغه انجام ذکر کړي چې د دې مسلې نه منکر دي مخ کی حالت د قیامت بیان شو نو دې صورت کې حسرت او افسوس داغه چا ذکر کړي چې قیامت لې تیارې نه کړي مخ کی ابتدا د صورت په حکمت د نزول د قرآن نو دلته ابتدا په صداقت باندې د قرآن مخ کی ویل شو ومکروا مکرهم وعند الله مکرهم نو دې صورت کې د مکر نمونې ذکر کوي لکه د صالح علیه السلام خلاف مخ کی ویل ومکروا مکرهم وعند الله مکرهم نوس دلتا بخ کی د دو فرقو د موحدینو د مشرکینو بیان شو نو دې صورت کې د دوانو انجام ذکر کړي مخ کی صورت کې ویل قل انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب نو دې صورت کې دا اولو الالباب منزل مرتبه خی مخ کی صورت کې وی یوم تبدل الارض نو دې صورت کې زیاته پاغي کوي مخ کی 52 کی مسئلہ توحید ذکر شو نو دې صورت 96 کی مسئلہ توحید براوړي دا صورت ممتاز ده امتیازات د صورت په افسوس د مجرمانو په قیامت کې دا صورت ممتاز ده په حقیقت د ابوالجن او د ابوالانس چې د انسانانو پلار هغه آدم علیه السلام او د جناتو پلار هغه جن دا صورت ممتاز ده په بیان د جهنم د دروازو دا صورت ممتاز ده چې نبی علیه السلام د حکم او جدا عبادت کوا د مرګ پورې دا صورت ممتاز ده په ذکر د حفاظت د قرآن باندې نو دا یو څو امتیازات د صورت ذکر شول صورت دعوا هغه دادا چې تخویب او انذار ذکر کوو دا مخکینی قومونو چې دا غوی حالات دا وګورئ چې هغوی په کوم حالات په کوم طریقه باندې عذاب راغلی دې صورت ته سوره حجر وای او دا تبوک سره پخوا کې یو علاقه ده چې الته واقع ده او علما ذکر کوي شیخ عبدالحمید سواتی رحمه الله بخپل تفسیر کې ذکر کړی دي چې په دغه علاقه کې ول سو شهرونه دي یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه ولاړو التا اوسېدو نو یو وینه وبراو وستي بسو کې وړواږي ګل او سید او بود د استعمال لپاره کې خو دی نبی علیہ السلام کوم وکوي دا کمی وبو چې ټکړی دا لری کې واړوي او دا وړ چې کوم هغه ګل دا د خپل خوانو او دی ور کوي بیان القرآن کې
هغه ذکر کوي چې په دې صورت کې نه خبرې دي. یو حقانیت د قرآن دی، دویم د کافر عذاب، او دریم تحقیق د رسالت، څلورم اثبات د توحید، پنځم ذکر د بعضو انعاماتو، شپږم بدله هغه اطاعت کوونکو ته او سزا مخالفینو ته، اووم د بعضو قصصو بیان دی، اتم حقیقت د قیامت، او نهم تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. سورت درې حصے دی. اوله حصہ تر آیت نمبر 1 نواله تر 15 پورې بدی کې زجر دی او تخفیف ته منکرینو ته د قرآن او د رسالت انکار کوونکو ته. د 14 نه د 50 آیته پورې دویمه حصہ بدی کې دلایل له توحید دي او تخفیف ته بشارت ته منونکو ته. د 51 نه در اخره پورې دی. دلته حالات ذکر کوي د سابقون دا مخکینی قومونو په 15 واقعاتو باندې. اولنی آیات کی ترغیب دے قرآن تا. الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ پمانا خبوها دے دی آیاتنو. تلک آیات الکتاب، دا آیاتن لدی کتاب دی و قرآن مبین، او دا قرآن واضح بیانون کے دے. کتاب دلتا پمانا دا مکتوب دے، یعنی کتاب کی اشارہ دا مخکینی کتابونو تا. و قرآن او قرآن دا بخپل دی تا اشارہ دا، لیکن پا دی کی دا دی قرآن آغا مضمون ذکر دے. مبین واضح بیان ان کے دے، فرق کون کے دے بما بین دا حق او دا باطل کی. مبین چی کم سے ذکر شی نوال دا دلیل نقلی پاغ صورت کی ذکر کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ډیر کرد بارمان وکی کافران کاش چې دوی توحید قبول کړی وی. ربما یود الذین، ډیر کم کرد ارمان وکی کافران کاش چې دوی توحید قبول کړی وی. نو دلته په زیاتوالی او په کموالی دواړو معنی باندې راځي. دا ارمان به د دوی صحیح. سورہ ملک آیت نمبر 8 کې د دې هغه تفصیل ذکر کوي چې دا جهنمیان به څنګه ارمان کوي. د دوی ارمان به صحیح، دوی به سوی. نو الله قرآن کی سورہ ملک 8 نمبر آیت کی وئی کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. ہر وقت او غرزول شی پاغی کی وردلا سألهم خزنتها، نو تپوس بو کی ددوی ناغسو کی داران داغ جہنم. الم یأتکم نذیر، آیا نورا غلیتاوس تیر در کون کے. د جہنم دا سوکیدار بلی تپوس وکی دغا جہنم یانونا آیا تاو د سوک یر در کون کے نو در غلے. دوی بوئی بلا ولنا قد جاءنا نذیر، یقینا راغلے و منگتا یر را کون کے. فکذبنا، نو دروجن کو منگا. وقلنا وی ما نزل اللہ من شئین نازل کر اللہ تعالی حسیز. ان انتم الا فی ظلال کبیر، نے تاسو مگر باگم رہی لوے کی. وقالو ددی جہنمیانو جواب بسی دو بوئی لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وائی بکجر دی منگ اولی دلیو یا منگ دا عقل نکار اغستیو ما کننا نبو منگا فی اصحاب السعیر باغور والا کی. منگ خوب دنیا کے دا ناوری دو او دا عقل نیو کار ناغستو. نو اللہ بوئی فاعترفو بذنبهم، نو اقرار بو کہ دوی پا گناہونو خپلو باندے. فسحقا لأصحاب السعیر، نو تباہی دا غور والا لرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب جو بارك.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام ومنك السلام.